نو یو د هغې نه چې دی لواتت دی چې دا د قوم لوط عملو او دا عمل د دوی نه مخکې چې دی لواتت چا نه دی کړی دا بد عمل او بد خصلت د دې چې دی هغه ایجاد هغه عمل چې د ځنګل زناورو هم چې دا عمل نه دی کړی د ځنګل زناور چې عقل شعور پویه پکې نشته او انسان دا الله جل شانو اشرف المخلوقات چې هغه پیدا کړی دی خو د دې خپل عمل د وجې نه دومره ښکته لاړ شي چې د ځنګل د زناورو نه هم چې دی بد لاړ شي بلکې په زناورو کې بیا د ټولو نه بدترینه زناور چې دي یو سپی او یو خنزیر چې دې ته نجس العین ویلی شوی دی د دې د بدن یو حصم چې د هغه قابل استعمال نه ده لکه نور زناور دي کو مردار هم شي نو هډوکې استعمالولی شي سرمن استعمالولی شي وړی استعمالولی شي خو د دې دواړو یو هم نشي استعمالولی نو نجس العین دي نو دا انسان چې په دغه بدو خصلتونو راشي نو دا د دغه زناور سپي او د خنزیر نه هم بدتر شي او هغه هم امان غواړي نو لواتت چې دی هغه دی کې موجود چې د خپل شهوتونه چې دي به د ناجایز ځایونو کې چې دی پوره کول او د نارینهو نه به خپل شهوتونه پوره کول نو د دې خصلت د وجې نه الله جل شانه په دې باندې عذاب راوستو او بلکې داسې عذاب پې راوستو چې دی د دې مخ د ځمکې د اوسېدو قابل ویل نه دي دی اسمان ته ورسول دغه ځینې الټه راویشتل نو بیا علما هم دا ذکر کوي چې امت کې څوک دغه د قوم لوط عمل کوي نو د هغوی سزا په باره کې بیا راځي چې څه سزا ورله پکار ده نو بعضې علما ذکر کوي چې څنګه د قوم لوط الله جل شانو د ځمکې لاندې کړی دی دغه رنګ دی په دې ځمکه د اوسېدو قابل نه دی وایي دا د یو خټ لاندې چې دی هغه وتړلی شي د خټ دې پرې وغورځولی شي او بعضې علما ذکر کوي چې د یو دیوال لاندې دی وتړلی شي دغه دیوال دې پرې وغورځولی شي او بعضې علما ذکر کوي چې لاس پې دی وله وتړی دی یو دنګ غر نه دې ورغړولی شي چې بس هډوکې ټوټې ټوټې شي هډوپتې ونه لګي او بعضې علما ذکر کوي چې دا خو صرف هغه دومره عمل دا صرف دومره سزا ده چې دی په دنیا نه ختم شي نور د دې چې دی په هغه دنیا کې هغه سزا نشته دا به الله جل خپل شان لایقه چې دی سزا ورکوي نو یو دغه خصلت